السلام علیکم. پاکستان د څومره غټو خزانو نه ډک دی کو د دې ته اندازه وشي عوامو ته نو حیران بشي چې زموږ سره څومره لوی وسایل دي او موږ بیا هم په دې کې دومره قرضداري او عوام دومره پسمانده دي. نن درته د تر کول تفصیل وایم چې هلته څومره لوی خزانه پرته ده. تر په سند کې یو علاقه ده او هلته کې د کویلې د دنیا پنځم غټه خزانه ده چې ذخایر دي او د تر کول دارالخلافت اسلام کوټ ته ویلی شي دغه علاقه چې ده په دې کې تقریبا د 9000 مربع کیلومتر په علاقه کې 175 ارب ټن ذخیره پرته ده. دا په دنیا کې پنځمه غټه ذخیره ده، 175 ارب ټن ذخیره. د دې اندازه ته دې نه ولګوه چې لکه دا ته د تیلو ته کنورټ کې نو دا تقریبا 50 ارب ټن تیلو برابر ده. 50 ارب ټن تیل چې کم دي د سعودي عرب او د ایران د تیلو ذخیره چې مجموعي په دواړه کسه راجمع کړي د هغې نه سیوا ده. او د دې د ګیس اندازه دا ده چې دا ګیس ته کنورټ کړي نو دا تقریبا 2000 ټریلیون کیوبیک فوټ ګیس ذخیره ده. دا اوس چې موجوده زموږ پاکستان کې کمه ده د هغې نه 68% فیصدي سیوا ذخیره ده د ګیس دلته. او دلته پې یو پلانټ یو دوی پې جوړ کړي د 660 میګاواټ پلانټونه پې شروع شو کار کوي. خو ماهرین وایي که چېرې د دې نه بجلی جوړول غواړي نو د دې نه 50,000 میګاواټ بجلی د 100 کالو دپاره جوړېدی شي او دا زموږ ذخیره به ختمه نه شي. زموږ په پاکستان کې دی وخت کې موږ ته پکار ده د 25 نه 27,000 میګاواټ بجلی او صرف د تر کول د ذخیرې نه 50,000 میګاواټ بجلی د 100 کالو دپاره جوړېدی شي. خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې داسې منصوبو ته لاس په دې نه اچو چې دا تیارې د تیلو باندې جوړېده بجلیګري ولګوي، پای کې کمیشن هم ډېرې والي او وقتي ته ور زر زر وشي یو میک اپ غونته وشي په عوامو یې بوج ډېر زیات راشي او دا د ټول نه ارزانه چې خپله کویله روزي او بجلیګر کې کیږي نو هغه به څومره ګرانه شي. اب عوام ته ډېر ارزانه پرېوځي. نو ما وی چې درته نن د کویلې تفصیل ویم چې 175 ارب ټن کویله چې په دنیا کې پنځم غټه ذخیره ده په پاکستان کې ده او بیا مونږ خوار یو. الله دې زموږ په ملک باندې رحم وکړي. امید لرم ستاسو به د تر کول دا ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پې وکړئ، لایک ورکړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.